ما درته ویلو چې کله نبی علیہ السلام ته الله حکم وکړ چې یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابک فطهر. دا آیتونه نازل شنو نبی علیہ السلام د ایمان دعوت شروع او ماوی په ښځو کې لومبی حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها مسلمانه شوه او په بالغانو سړو کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مسلمان شو او په هلکانو کې چې کم نوجوانان لکانو نو حضرت علی رضی الله عنه مسلمان شو. حضرت علی رضی اللہ عنہ تا چکل نبی علیہ السلام دا ایمان دعوت ورکو وی دا خدای پیغمبر کرم او ما تا اللہ یو حکم کرنے دے یو نوی دین را کرنے دے پر قریشو کے او ادا دے چی دا یو اللہ عبادت بکی او ما بدا اللہ رسول مانے. لنبی حضرت علی رضی اللہ عنہ لگ یو پوٹے سوچو کو وی دا خو نوی دین دی دا خو مخ کے دلتا نو مالا لگا یو پوٹے مقرا کا وی ولی مقرا نغواری وی پلار سر مثلا کوم چه ابو طالب دے. نبی علیہ السلام و تو فرمائل وی نا دا خبر بخورے نا گپلار دا سلان بغیر دا ما مرگره کېږي خو ډېره ښه ده زه دا غواړم چې دا خبره خوره نشي ما ته له الله د دې خبرې د پوره خورولو حکم نه دی کړی نو که پلار سره مشوره کې نو بیا خیر دی زما ملګرتیا مه کوه. هغه وی خیر دی یو مقرا که پلار سره مشوره نه کوم خو لږ صبر راته وکوې ډېره ښه ده. نو د شپې یې سوچ وکړو نو سهار راغی نبي علیه السلام ته کېناسته وی ما چې کوم سوچ وکړو فکر وکړو نو ستا دا دین رښتونې ښکاري زه ستا ملګری کېږم. نو په نوجوانانو هلکانو کې لومبی حضرت علی رضی الله عنه مسلمان شو. په یو ځای کې نبی علیہ السلام مبارک منس کاو د مینا په یو میدان کې صحرا کې والی صاحب موسره دی. حضور پاک د نبوت نه مخکې به خپل عبادت کو تاسو ته ما ویلو په غار حرا کې عبادت کو او چې کله پیغمبري ملاو شوه نو بیا به منس کاو. علما په دې کې اختلاف کوي چې دا منځ نبی علیہ السلام سو رکعاته کړی دی او سو منځونه کړی دی. قرآن شریف کې الله فرمایي اقم الصلاة لدلوک الشمس د شپې منځ قائم کا او بل ځای کې راځي فسبح بحمد ربک بالعشی والابکار سبا او بیگا د الله یاد کړه الله منځ کا او بل ځای کې راځي اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات یذهبن السیئات سار او ما خامنځو کو د شپې منځو کا. نو بعض علما وایي چې دا پنځه منځونه خو په معراج په شپه فرض شوي دي معراج خو وروسته شوی دی خو د معراج د شپې د پنځو منځونو د فرضیت نه مخکې به نبي علیه السلام منځ کاو چې کله پیغمبري میلاو شوه. او په مسند د احمد ابن حنبل کې یو حدیث دی او په مضبوط سند باندې نقل شوی دی هغې کې داسې دی چې جبریل علیه السلام یو ځل راغی او په دې پونده د ځمکې له یو غزار ورکه نو د هغې نه د اوبو چینه را پیدا شوه اوبه راووتې نو یې اودس یې وکړو ما ته یې چل وښو چې داسې به اودس کوې او بیا یې راته 2 رکعاته مونځ وکړه د مانځه چل یې راته وښو. دا د نبوت نه فوراً پس د معراج نه ډېر مخکې نو اودس چل یې راته ښولی دی او د 2 رکعاتو مونځ چل یې راته وښو. نو نبی علیہ السلام به سار او مازدیګر سار به 2 رکعاته مونځ کاو او مازدیګر به 2 رکعاته مونځ کاو او د شپې به یې عبادت کاو. اوس دا د شپې عبادت او د سار 2 رکعاته او د مازدیګر 2 رکعاته دا په فرض و که نه؟ نو بعض علما وایي او د 5 منځونو نه مخکې دا فرض و او څوک وایي چې نه فرض پې نو مستحب نبی علیہ السلام ته اختیار و لیکن غوره دا ده چې ویکه که نه کې نو فرض در باندې نه دی او د معراج په شپه بیا 5 منځونه فرض شوي دي. نو حضرت علی رضی الله عنه ورسره منځ کاو نو دا پلار ابو طالب تیر شو
نو علي صاحب داسې ورپېد چې خدایه پلار به مې راته سوی. نو آواز یې ورته وکړ بچې دلته راشه. وی دا څه کې څه چل دی کوم؟ کله دې په کونډو لاس کېښود او ټیټ شوې او کله به پاسېدې، دام څه کول؟ وی دا زما د تره دا زوی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای یو نوی دین ورکړی او دی وی چې زه د خدای پیغمبر او ما ته خدای پاک دا حکم کړی چې دا منځ کوه او ما یو ګاڼه. نو بابا د مرګري شوی منو تا سره مې صلاح نه ده کړې خو د مرګرتیا مې کړې ده. ابو طالب ورته وایي ښه دې کړي دي بچې، د دې تره دا زوی دی ما د ماشوموالي نه پېژندلی دی او ما پاک دا خبرې واورېدې نو پوه شو چې کاکاجي مې هم جوړ مسلمانېږي. نو ورغې ابو طالب صاحب له هم د اسلام دعوت ورکړ. وی کاکاجي ته زما ترې لکه د پلار په شان او تا کړې ماله خدای یو دین را کړی دی. ظاهر کې تاسو ته نوې ښکاري خو نوې نه دی. دا د ټولو پیغمبرانو هغه دین دی او دا هغه دین دی چې د ابراهیم علیه السلام دین دی او په دې دین کې د مسلمان ډېره پاک دامني ده او د دې دین حصه دا ده چې زه به د خدای پیغمبر او الله به یوي او خدای سره به شرک نه کوي. نو کاکاجي تاله دعوت در کوم زما ملګری شه. ابو طالب ورته وی چې نه مرګري کېږم دی نه، د پلار نیکه زوړ دین نشم پرېښودی په دې واره مه خفه کېږه خو مدد به دې کوم، داسې مدد به دې کوم کولاو خپل کار کوه او خپل عبادت کوه چې څوک درته رانږدې به م نشي، زه به دې پوره مرسته کوم. نو علي صاحب ډاډه شو چې ځکه بابا مې مرګري نه دی او مسلمان نه دی خو زما په دې دین خوشحاله دی. او بیا د علي صاحب یو بل لور دی حضرت جعفر، دام د ابو طالب زوی دی، هغه هم یو ځل نبی علیه السلام سره په مانځه ولاړو. نو ابو طالب ول آواز ورکړ وی بچې دا دې څه کول؟ وی دا د تره د دې زوی مرګري شوم، دا دین مې قبول کړی دی. وی بچې ښه دې کړی دی، دا تره زوی دی د ماشوموالي نه ما ته معلوم دی او دا دین یې ما ته ښه دین ښکاري، مرګري شه دی به دې چېته په غلطه لار نه بوزي. ابو طالب یو څو شعرونه ویلی دی. یو شعر پکې دا دی ولقد علمت بأن دین محمد من خیر ادیان البریة دینا. وی ما ته ښه پته ده چې د محمد صلی الله علیه وسلم دین په ټولو دینونو کې بهتر دین دی. نا وی راته ښه معلومه ده ځکه د کور بنده و چې کوم ماشوم د سره ماشوم لوی شي هغه بنده ته ښه معلومې. نو دی خو پلار یې نو د حضور پاک ما درته مخکې ویلي نو ابو طالب سره ماشوم لوی شوی دی، د هغه برکتونو د ډوډۍ د برکت او نور برکتونه هر څه یې ورته معلوم. خو قسمت کې ایمان نو مسلمانی په نصیب کې او په قسمت کې نه. نو په هلکانو کې لومبی حضرت علی رضی الله عنه مسلمان شو او په ځوانانو کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لومبی مسلمان دی. او حضرت ابوبکر صدیق عجیبه ده ګورې رونو دی چې څنګه نبی علیہ السلام دعوت ورکړ فوراً یې وی نورې خبرې به راته نه کې، دلایل به راته نه وی د الله رسوله، یو تپوس به د نه کوم خو وروستو دلایل به نه وی، بس زما دوست دی او زه دې د ډېر نږدې نه پېژنم او چې ته څه وی زه دې ملګری. خدای لومبی مسلمان کله چې حضرت ابوبکر صدیق د مور نه پیدا کېده نو مور یې وی ما د یو غیبي سړي یو آواز واورېده چې ابوبکر کله پیدا شو یا امت الله بالتحقیق ابشری بالولد العتیق. ای د خدای وینځې یقین او تحقیق سره دا خبره واوره، یو پاک زوی خدای درکړه د هغې زیرې قبول کا. ابوبکر ورته یادوي یو پاک زوی خدای درکوي د هغې زیرې قبول کا. اسمه فی السماء صدیق، اسمان کې به دې فرشتې د صدیق په نوم بلي، صدیق به ورته وایي. و بمحمد فی الغار رفیق، او د محمد صلی الله علیه وسلم سره به د غار ملګری به. نو صدیق ورته د ډېرو وجو نه وایي. یوه وجه دا ده چې څنګه نبی علیه السلام دعوت ورکړو بې د چون او د چرانه، بې د تپوس او د پوښتنې نه، بې د سوچ او د بچار نه، فوراً یې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی. او دی وایي
وی د نبی علیہ السلام سره زما د ماشوموالي تعلق 2 کاله ته حضور پاک مشهور دی د 18 کالو چې دی مسلمان شوی دی 2 کاله حضور پاک نه دی کشر دی هغه ته مشهور 2 کاله وی ما یو 2 واقعې لیدلې ما ته پته و چې داسې به کېږي وی یو ځل په یو تجارتي قافله کې تلم بهر وی واپس په قافله کې را روانم نو قافله خو به پیاده راتله او په ځنګلونو په بیابانونو کې به روانه وه نو وی زه څه کار پسې د قافلې نه جدا شم چې رالم قافله رانتلې وه ډېر پریشانه شم چې خدای اوس به څه کېږي قافله ما نه لاړه لار لرې د څاروي را سره نشته او ما ته لارم نه ده معلومه وی قدرت الهی داسې وکړل چې اوریس شو باران شو زول شو طوفان شو یخنی شو ډېره زیاته او زما چې څومره سامان وه ټول قافله کې ده رپېدم داسې د یخنۍ نه د هوا نه او یریدم هم چې خدای په کومه لاړ شم وی شپه شوه را باندې تیاره شوه بیابان ځنګل دی حیوانات شته غله شته ډاکوان شته زمري شته وجود مې د یخنۍ نه رپېږي باران دی سشته سامان نشته څاروي نشته وی د لرې ځای نه مې یو رڼه ولیده ما وی چې دا رڼا کم ځای ده دلته به خامخا آبادي وي ځکه رڼا بغیر د آبادۍ نه نی خو چا به اور بل کړي دا برونو قانونو چې پخوا به د هر کلي کې به یو لوړه آبادي جوړه کړې وه او په هغې کې به اور د شپې بلو هغې ته به منار وی د اور ځای دا اوس هم چې زمونږ په جومات کې دا خلک مناره جوړوي دا اصل کې منار دی اوچت ځای ته به منار وی ځکه دا به د اور ځای پکې به اور بلو دا به دې له اور بلو چې که قافله په لاره رواني نو زمونږ دا اور به وویني نو دلته به راشي دا به د دې نښه وه نو قافله چې به راله دوی به ورسره تجارت وکړه څه به یې ترې واخېستل او څه به یې پرې خرڅ کړل ځکه ټول روزګار به په قافلو په تجارتونو وی ما چې اور ولید مې چې دلته خو چې تکلی شته اور خو هسې نه بلیږي نو هغې پسې ورلم وی چې ورلم نو هغه یو عبادت خانه وه یو آبادي ده او زه د هغې دروازې له ور ورسېدم دروازه مې وواله شپه ده او باران دی یو سړي د دننه نه څوکیدار اواز راکړه څه چل دی څوک ما وی چې زه میلمیم ما ته ور لرې وی مونږ خو ماښام دروازه بنده و سار کولاوه ور نشه کولاوه وی ما ورته د خدای روی مخکې که چې د خدای دپاره مسافر یم یخني مې کېږي باران دی او قافله رانه لاړه او د قریشو د مکې بندې ما د مکې د خلکو به خلکو قدر هغه وخت کې م کو ځکه دا خلک به بیت الله له حج عمرې له راتلل نو ما ورته واسطې مخکې کړې چې زه د مکې او قافله رانه لاړه سامان په هغې کې لا او یخني مې کېږي د شپې ځای نشته د خدای دپاره دروازه کولاو کا وی سړي نه کولاوله خو بیا یو بل سړی راغی هغه د بره نه شونټۍ رڼا را مخامخ کړه وی ما ته وی د کوم ځای مې چې میلمیم د مکې څوکیدار ته وی ور ورته کولاو کا وی دروازه راته کولاو کړه او یو کوټې ته بوتلم اور یې راته بلکه ګرم یې کړم او څادرونه را باندې واچول او ډوډۍ را باندې وخوړه او ډېر زیات زما عزت وکړه داسې عزت یې زما وکړه چې لکه ښه نږدې دوستان مې یا مې خپلوان ډېره تسلیم راکړه چې غم مه کوه هېڅ فکر چې ونه کې مونږ به د قافلې سره ملګري کړو مکې ته به دې ورسوي هېڅ غم چې ونه کې لار به درته برابر کړو او ښه په اطمینان شپه تېره کړه وی موړ یم کړم او ګرم یم کړم او هغې زمانه کې چې د ملاس د کم سامان و هغه یم راکړه او ښه شپه مې مزېداره ګرمه تېره کړه وی سار وختي پاسولم چې پیسولم اقه سړی راغی هغه چې زما مېلمستیا یې کړې وه او د دې عبادت خانې مشر ملا هغه سړی راغی وی ما ته وی چې راځه او وی سار یې را باندې بیا ښه مزېداره ډوډۍ وخوړه او موړ یې کړم وی د عبادت خانې سیل یې را باندې شروع دا زمونږ عبادت خانه ده د عیسایانو چې د عبادت خانې سیل یې را باندې شروع کړ وی یو کوټې ته یې بوتلم وی په کوټه کې چې مې وکتل حیران شوم خدایه خوب وینم که دا ویښه ده وی په هغه کوټه کې د کاڼي 3 بوتانو وی چې ما بوتانو ته وکتل نو د اخي طرف ته بوت زما شکل و ټول ما چې دا خو زیمه او د میانس چې کوم بوتو نو هغه د نبی علیه السلام نوم یې واغشت چې دا خو د محمد بوتو صلی الله علیه وسلم دا د نبوت نه مخکنۍ خبرې دي
دا لکانې خبرې دي. او ګس طرف ته بوت ته چې مې وکتل نو زمونږ په کلي کې یو هلک دی چې نوم یې عمر دی، دا د هغه پټو د هغه بوتو. حیران شوم چې خدایه دا 3 بوتان دوی جوړ کړي دي او دی مونږ لیدلي م نه یو، دی څنګه جوړ کړي دي او دا 3 سنګ جوړول په دې کوټه کې. وی دا هغه سړي ته ګورم راته مسکي مسکي ګوري، خدای خوب یې نم کوي ښه ده. وی ما ته وی چې ولې مې چې حیران شم، وی چې دا بوتان د چا دي پیژنې؟ مې چې آو دا څوک دي؟ دا ښي طرف ته خو زما دی، زما ډیزاین دی، زما نرانچه سړی خپل تصویر پیژنې که دا میانس کې د چا دی؟ دا زمونږ په کلي کې یو هلک دی او نوم یې محمد دی صلی الله علیه وسلم. او دا ګس طرف ته د چا دی؟ دا زمونږ یو بل دوست دی عمر یې نوم دی. راځه قصه درته کوم. وی ما د هغه پادري نه تپوس وکړو چې تاسو زمونږ دا بوتان جوړ کړي دي دا ولې جوړو او تاسو مونږ لیدلی یو چې زمونږ بوتان هم جوړول؟ وی نه ما خو تاسو مونږ نه لیدلی، نو دا څنګه جوړ کړل او ولې م جوړ کړل؟ دې کې څه فلسفه ده؟ وی هغه وی چې زمونږ په کتابونو کې د آخر زمانې د پیغمبر او د هغه د ملګرو ذکر دی او دا پکې د آخر زمانې د پیغمبر پورا نقشه ده زمونږ په کتابونو کې. نو دا مونږ د خپلو کتابونو نه د آخر زمانې د پیغمبر بوت جوړ کړی د هغه نقشه. لیدلې مو نه دی چې څوک دی؟ دا راته لیدلې نه دی، غیبانه د کتاب د نقشې نم دا بوت جوړ کړی دی. او دا اخی طرف ته به د هغه لومبی خلیفه او دا ګس طرف ته چې د چا بوت دی دا به دویم خلیفه. او تاسو مونږ لیدلې نه یې، دا هم د خپلو کتابونو نه دا نقشې رسي او دا بوتان هم جوړ کړي زمارونو. اوس تاسو په دې سوچو کې چې نالیدلې څوک د چا نقشه جوړولی شي؟ نقشه خو د هر چا دا 2 سپېمې دي او دا 2 سترګې دي او 2 غوږونه دي او دا یوې خوله ده او د هر چا دغه یو سر دی او لاسونه او خپې او خېټې ده. نو چې لا لیدلې څوک نقشه کم ځای جوړولی شي؟ خو که لږه پوزه د نه غټه شوه نقشه بدله شوه، یا که پوزه لږه وړه شوه نقشه بدله شوه، یا که سترګې لږې وړې غټې شوې نقشه بدله شوه. ټول خلق یو شان دي، چا سترګې غټې چا وړې، د چا پوزه غټه چا وړه، د چا رنګ یو شان د چا رنګ بل شان، نور هغه نقش خو یو شی دی که نه. نو چې نالیدلې یو انسان د چا فوټو جوړی او بوت جوړی اندازه ولګوي چې دا به څومره صفت په کتابونو کې ذکر دی، دا به پوره ذکر دی. د انچونو پته ده ماته چې دونه داسې پوزه ده. او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي، ګوره دا د ځان هم درته نه ویم، الله فرمایي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. دا یو صفت ذکر کړی دی د نبی علیہ السلام او دا هغه د ملګرو یو څو صفتونه دلته ذکر شوي دي چې دا به د کافرو په حق کې سخت او د مسلمان په حق کې به نرمي او په دې تندو به د سجدو نښې موجودې وي. د تندو د سجدو نښې دا چې د دې تندو نه به د عبادت رڼاګانې ښکاره کېږي او دا صفت یې په تورات او کزرع اخرج شطأه رست یو بل مثال ورکوي. نو دا خو د اوصافو نقشه ده په کتابونو سابقه او مخکنو کې، خو د شکل نقشه هم په کتابونو سابقه او کې شته. وی ما ته وی چې ته به لومبی خلیفه او دا عمر به دویم خلیفه. یو مې دا د هغه نه واورېدل. وی دویم حضرت ابوبکر صدیق وایي یو ځل یو قافله کې شام ته تلو، په خصائص کبرا کې سیوطي رحمت الله علیه دا واقع نقل کړی. او دا دویمه ابن خلکان دا لومبی نقل کړی د په وفیات العیان کې. وی چې شام ته تلم یو ځل، نو په شام کې ناستو یو سړی راغی، موږ داسې قافله کې ناستو تجارتي. وی هغه سړي ما ته نیغ نیغ کتل، وی لال کتاب یې راواغېست. وی کتاب ته م ګورې او ما ته م ګورې. وی بیا ما ته راغی کېناستم. وی ما ته وی ستا څه نوم دی؟ ما چې زما خو پلانکي نوم دی. د چا زوی؟ د فلانکي. د کم قوم سره د تعلق دی؟ د فلانکي قوم بنو ته او د قریشو. د کم ځای؟ د مکې. وی یاره یو کار وکړه،
دارون دی راته لګو خایا ایمه چې زما پرون سکه زرون چاته نه خیم وی زما پکې غرض دی دارون دی راته وخایا دی کې می غرض دی وی مې چې زرون نه خیم وی خلق وی چې تا نه پیسې دی وخایا وتا ویرون می وتا وخو نو زما په دیرون یو تور داغ وی ما ته وی چې بس ما خپل کتاب وکړ او تا دا نقشه مې وکتله ته به د آخر زمانه د پیغمبرونو به خلیفه ای بس غلی شو زمانه تیره شو نو چې کوم وخت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه له نبی علیہ السلام دعوت ورکړ چې ایمان راوړه نو حضرت نبی ابوبکر صدیق وته سوای حضور پاک دعوت ورکړي او ته سوای وی سب به تپوس در باندې زما ایمان دی به تپوس خو استاد پیغمبره او دلیل امراته وخا یو نه دا دلیل د دې لپاره نه چې کړو خو ایمان راوړم او کده نه خو نه راوړم نه ایمان مې راوړم اصل دلیل دې څه دی وی حضور پاک راته فرمایل چې په شام کې فلان کی پادری ستا پرون کم داخ قتل او دا زما د پیغمبره دلیل وی ما وتعال نو رونه ګوره دا د غیب علم نه چې په دې خزان خبر کې دا معجزه ده دې ته معجزه وای معجزه دې ته وای چې د پیغمبر د خلینا یا د لاس له داسې کار ښکاره شي چې عقل پاغې کې کار نه کوي او د عادت هم خلافي دې ته معجزه وای معجزه چې کله خدای غواړي نو کیږي چې خدای نه غواړي نه کیږي او د غیب علم هر وخت کې سړي سره چې چاته د علم نو هر وخت یو علم چا سره شته نو هغه هر وخت هغه سره هغه علمي چې دې بیداري او سلیونتوب پینی او موجوده چې خدای کله غواړي وی کله چې خدای نه غواړي ني دلته خدای غوښتا نو د غیب یو خبر دا نبی علیہ السلام ورکو او بل ځکه د عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها عامل رک شوی دی په بخاری شریف کې حدیث دی عامل ته رک شوی او بنشتا په سفر نو صحابه کرام د مانزه وخراغه وخت په تیرې دو دی او بنشتا نو صحابه ورغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ګیلا وکړه ودا عائشہ ته ور عامل ته رک شوی دی نو دا د نبی اوس خلق عامل پسې ګرځي او بنشتا من سره بس ټول خلق چا او به من سره نه دی علاقه کې وبشتونه مشکونو کې شتا نو عائشہ صدیقہ وی حضرت ابوبکر راغی او دې په دې تشی کې والم چې دا خلق دي سار کړي تا ولې میل روکاو او نبی علیہ السلام زما په پتون د پاسه سره خو ودو ویل قیدم نشم چې خدای کلقم نبی علیہ السلام براویخ شي وی دې کله تیمم آیت نازل شو بیا خلق وی ابوبکر ستاسو نه خدای امت ته لوی خیر رسول دی دا د عائشې نه کامل نو ورک شوی او مونږ ورپسې ګرځېدونه نو دا آیت د تیمم بنوي نازل شوی وی خیر پت عمل پسې وګرځي پیدام نه کو وی پکم اوخ چې بز سورېدم وی چې اوخم پاساو عمل د اوخ لاندې پروت دی نو که علم د غیب مستقل د پیغمبر علیه السلام سره وی نو د عمل پته به ورته لګېده که به ورته نه لګېده دا خو به ورته پته وکړه یا بیا د قرآن نازلېدو ته څه ضرورت و فارس به ورته معلومو بعضې مسلو کې به خلکو تپوس وکړه نبي علیه السلام به وي صبر وکړې د قرآن د نازلېدو انتظار به یې کو چې قرآن به نازل شو نو خلکو له به یې خبر ورکو نو دا کم خبرونه چې نبي علیه السلام د غیب ورکړي دي نو دا د علم په پوزیشن نه دا د معجزې په پوزیشن دی دې ته معجزه وایي معجزه د خدای په اختیار کې د پیغمبر په اختیار کې نه کله چې خدای غواړي نو صادره شي چې ونه غواړي نه صادرېږي نو هغه د شام پادری چې ستا په پرون کم داخ کتلی دقه زما د پیغمبرۍ دلیل روح حضرت ابوبکر صدیق له خدای ډېر لوی برکتونه ورکړي دي ډېر لوی برکتونه دومره برکتونه او د حضور بس فورا نبی علیہ السلام ته اعلان کوي د الله رسوله ابوبکر ستا شو ستا دی بس ستا غلام او د ابوبکر چې څومره مال دی دام تا ته وقف دومره مینه او یو ځل وی یو سیس کې پریشان یم یو ارمان مې چې هغه پوره نشو ادا دی ارمان که زما جیب پیغمبر علیہ السلام خپل جیب په غنونو څخه وي نبی علیہ السلام چې سوي د ورکو مال ټول مال ورته وقف کړی دی خو که زما جیب خپل څه چې لکه سړی څه ته ضرورت شي نو خپل جیب ته لاس ومنډي پیسې راوباسي نو چې دقسې نبی علیہ السلام د خپل جیب په ځای زما جیب ته لاس ومنډي رانه ونه غواړي چې راکا چې ونه غواړي
او چې زه ناست یم چې زما جیب کې لاس ومنډي لکه سړی چې خپل جیب کې لاس منډي او پیسې ترې وباسي، دا ارمان مې پړلی چې داسې وشي نو څه خبرې. دومره مینه محبت یې. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت خدیجه، حضرت علی رضی اللہ عنہم مسلمانان شو، او پالکانو کې آزاد مرایو زید ابن حارثه چې کم پیغمبر علیہ السلام په زویوالیم نیولیو او ماشوم یې لیکلو هغه مسلمان شو، او په آزادو وینځو کې ام ایمن مسلمانه شو. رو رو پټ اسلام خورېږي پټ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خدای مسلمان کا، او څنګه مسلمان شو؟ دی وی ما په مکه مکرمه کې د عقبه ابن ابي معيط ګړې چیلې سرولې. وی نبی علیہ السلام دی حضرت ابوبکر وسره دی، مرګري وسره دی. وی ما ته وی لک پیرا باندې اوس کا. وی ما ورته وی چې زه خو امانتګر یم او دا ګړې چیلې زمانه دي، دا ګړې چیلې د بل چا دي سید، نو زه خو پی در باندې نشم څکلی. وی ښه یو داسې ګډه چې هغه بالکل اوچه یو پی پکې نی، هغه راکې چې مونږ یې ځان لوله شو. ما ورته وی چې اوچه خو دا ډېرې پکې اوچې دي، د پیو درک پکې نه لګي، بالکل هغې ته اجازت دی، د پیو والا خو نه دی چې مالک ته نقصان ورسي. نو یو اوچه ګډه مې والا راوسته نبی علیہ السلام له. وی پیغمبر علیہ السلام د هغه اوچې ګډې په هغه غلاس باندې لاس مبارک ووال او پتو یې لاسوال، هغه د پیو نه ډک شو. دا معجزه ده. اوس دا هم د عقل نه بار خبره ده، دې ته معجزه وایي. کله چې خدای وغواړي د پیغمبر په اړه کې واچوي هغه کار وشي. غولانځې د پیو ډکه شوه او زر زر یې ولشله او موږ هم پې وسکل، هغوی هم پې وسکل. دا مې په سترګو ولیدله. او بیا هغه غولانځ باندې لاس مبارک راښکل، نو چې څنګه مخکې وچه وه مقصې شوه. وی مالی د ایمان دعوت راکو. وی میں چې بالکل منم، ستا دلیل د پیغمبره می ولید، معجزه د پیغمبره دلیل، ستا دلیل د پیغمبره می ولید، بالکل در باندې ایمان راوړم. نو ما زه مسلمان شم، خدای پاک ایمان ور نصیب کړم. بره چت باندې رونو درې خوري دي ځای شته، که لاندې ځای چاته نی نو بره چت باندې وخیږي، بره ځای شته. نور صحابه کرام لکه حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دی وی یو علاقې ته تجارت لتلم، بصرا یو علاقه وه. وی چې هغه علاقې ته لاړم نو وی هلته کې یو پادري و د پخوانو کتابونو. وی تاسو کې د مکې څوک شته؟ نو ما ورته وی چې او زه د مکې. وی ښه یو خبره مې واوره. ما چې څه خبره ده؟ وی ستاسو په کلي کې یو هلک دی احمد شته؟ مې چې احمد خو نشته. وی د پلار نوم یې عبدالله دی او د نیکه نوم یې عبدالمطلب دی. وی مې چې د ده نوم خو احمد نه دی، محمد دی. محمد یم نوم دی او احمد یم نوم دی صلی الله علیه وسلم. رالم مکې ته تجارتي قافلو خو بروز شپې ډېرې لګېدلې. وی ما کلي کې تپوس وکړو چې څه ناشنا مسله خو نه ده پیښه. وی یاره ناشنا خو بله نشته، خو د عبدالله زوی فلانکي د پیغمبره دعوه کړې ده. وی مې چې ما ته یو راهب دا قصه وکړه. وی ورلم د نبي علیه السلام په لاس کې ملاس کېښود او خدای پاک ایمان را نصیب. بل یو صحابي دی حضرت طلحه ابن عبیدالله، او یې خوب مې ولید، 3 شپې پرله پسې مې خوب ولید چې توره تیاره ده او په دې توره تیاره کې یو خشته ښکلې سپومۍ راښکاره شي و غرڼو کې. چې مې وکتل په هغې رڼا کې ابوبکر ناست دی او علي پکې ناست دی او بیبي خدیجه پکې ناسته ده او یې زم ورلمه غرڼا کې کېناستم. وی دا خوب مې 3 شپې ولید. نو حضرت ابوبکر سره دوستانه وه، هغه له ورغې چې ما خو داسې خوب ولید. وی خوب دې ټیک لیده دی، دا رڼا د نبي علیه السلام د نبوت او د پیغمبرۍ رڼا ده او ما او خدیجه او علي پکې ځان دننه کړی دی او تم پکې خدای را دننه کړی، راځه ملګری شه ایمان راوړه. نو یې زه ملګری شم، ایمان مې راوړه، مسلمان شم. بل یو صحابي دی حضرت خالد ابن سعید ابن العاص، او ما خوب ولید یو لوی خندق دی او کنده د اور دی پکې. نو پلار مې رالی او هغه خندق ته مې ورغورځئ او نبی علیہ السلام ولاړ دی، هغه مې ته راکاږي. پلار مې ورغورځئ، نبی علیہ السلام مې ته راکاږي. نو حضور پاک ته بوتلم ریخ کم ته
نو حضرت ابوبکر صدیق ته الوی وی داسې خوب مولید وی نیکبخته مسلمان شه دا خندق جهنم دی اور دی او پلار دی کافر دی هغه دی ورغورځي او نبی علیہ السلام دی بچکی نو وی ورلم خدای پاک ماتم ایمان را نصیب. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ وی ما خوب ولید او وی د پخوانو کتابونو نه ته پتم لګېدلې وه او پته ولګېده چې مکه کې یو سړي د نبوت دعوام کړې ده. نو ما ورو لېږه دی د بنو غفار قبیلې چې ته لاړ شه ماله معلومات والا وی چې رور مې لا وی واپس راغی وی چېره مکه کې یو هلک د پیغمبرۍ دعوه کړې ده او دا خبرې کوي وی مې چې پوره خبر دی راونه ولېږه پخپله ځم وی پخپله لاړم وی چې لاړم یریدم چې هسې نه دشمن لی په ګوتو ورنشم. نو بیت الله لقب خلق راتل ناستم ما خام شو نو حضرت علی راغی ما ته وی چې میلما مسافرې مې چې او وی راځه ما سره ډوډۍ له وی کور ته بوتلم ډوډۍ را باندې وخوړه نه هغه سوی او نه ما سوی یریدم چې هسې نه را د نبي علیه السلام دشمن چې دی وی سار بیا رالم بیت الله کې ناستم ما خام شو وی بیا علی صاحب راغی چې میلمه تا ته جوړ خپل مراد لا نه دی ملو شوی مې چې نه وی راځه د نبی علیہ السلام دی قوم به د دې میلمنو خدمت کوم وی بیا بوتلم ورو مددو کې خلې چنده کې خدای مو بخا ځکه کار زموږ جومات کې شروع دی تاسو په خپله ولید الحمدلله او قرضداري دي پکې دا کار ډېرې پیسې پې ولګېد او نور هم پکې ډېر کار دی نو پوره تعاونو کې الحمدلله اوس خو جومات بره صفونه مانځه ته برابر شو عارضي داره هم پکې اچولی دي بس تاسو په تعاون باندې جوړ شو مونږ ولا عام چنده نه ده غوښتې ګورئ. نو د مارونو وی ما خام بیا علی صاحب وی چې د میلمه ته خپل مراد نه دی پوره ما وی نه وی راځه بویتلم ډوډۍ را باندې وخوړه خو نه هغه غږ وکړو نه ما څه یارېدم وی په درېیمه ورځ بیا ناستم وی بیا ما خام شو نو علی صاحب بیا د ګوتې ونیوم چې میلمه ته لا خپل مراد نه دی پوره ما وی چې نه وی راځه وی ډوډۍ را باندې وخوړه نو په درېیمه شپې رانه تپوس وکړه چې میلمه د کوم ځای او څه دی غرض دی چې درې شپې دلته پروت دی وی مې چې زه خو د بنو غفار قبیلې څه له راغلی یاره یو تپوس دنه کوم خو هسې نه چاته حالو نه وی او غوسه راته نه شي علي صاحب راته وی وایه ال چاته نه وی وی چې دلته یو هلک د پیغمبرۍ دعوه کړې ما رور راولېږه چې معلومات یې راوړه خو هغه پوره خبر راونه نو په خپله رالم چې ورسره میلاو شم وی علي صاحب وی چې بس لار دې ومونته ښه غږ مه کوه زه یې ملګرې مه یېرېږه او زه به دې ورسره میلاو کړم خو چې په لاره ځو نو ما سره به یو ځای ځې خو هسې نه څوک را باندې شکیان نه شي نو که ما څوک داسې ولیدل چې زه په تا یېرېدم چې غزار در باندې ونه کي نو زه به د متیازو په بانه کښېنم یا به د سپلی سمولو په بانه ټیټېږم ته به راته نه ودرېږې نیغ به ځې چې پوه نه شي چې دی ملګری وی په دغه چل یې نبي علیه السلام له ورسولم حضور پاک په دار ارقم کې وی د نبی علیه السلام په لاس باندې خدای ما تپوسونه وکړل معلومات مو واخېستل او الله ایمان را نصیب کړ مسلمان شو. وی ما ورته چې د الله رسوله دا دین حق دی که نه حق دی ځکه ته خو پکې داخل شوې نو دا د خلکو نه پټ ولې دلته مونږ استاذ یو وی ما نبی علیه السلام چې ما ته لا د خدای له طرف نه حکم نه دی شوی کولا ویلان وی چې زه خو پې ورلم ګوره یا پړه کې څونه یاره وه او یا چې ایمان یې راوړه څونه پړی مضبوط شو وی د بیت الله خوا کې ودرېدم او ما د ټولو کافرانو په منځ کې د اعلان وکړه چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسول وی کافر را باندې را پامله شو او وی والم او دونه زخمی کړم چې بېهوشه کړم حضرت عباس راغی هغه ته خلاص کړ او وی تاسو چې قافله یمن شام ته ځي د دې په قوم هم لار ده نو که دا مړ شو نو بیا به لویه دشمني درته پېښوي قافله به سینګ په لاره ځي وی چې هوش کې رالم بیا مې اعلان وکړه بیا ووالم خلکو بیا ته حضرت عباس د نبي علیه السلام تر خلاص کړه وی په درېیم ځل مې بیا چغه وواله وی بیا نبی علیه السلام راته وی چې داسې وکړه چې زه خپل وطن ته ځه او کله چې خدای پاک اسلام له غلبه ورکړي نو بیا به راځي. دا یو کس ډېر کسان خدای پاک مسلمانان کړي یو ډله نو رب العالمین ته خدای پاک یو بل اعلان ورکړ وانذر عشیرتک الاقربین
وانذر عشیرتک الاقربین او واخفض جناحک للمؤمنین خپل نږدې قوم دی ویراوه الله د عذاب نه. لومبې خو پټ پټ تبلیغ 3 کاله پټ تبلیغ نبی علیہ السلام خپل قوم ویراوه. علي صاحب ته وی داسې وکړه ډوډۍ وکړه او زما د قوم مشران راغون کا. حضرت علی رضی الله عنه ډوډۍ وکړه او د نبی علیہ السلام چې کوم قوم او د هغې 40 کسان مشران ټول راغون کړ. او علي صاحب ته وی چې صاحب دا خو ټول د قوم مشران چې ډوډۍ ولا کوم ما سره خو څه نشته. وی تا سره څه دي؟ وی 1 ساع غله ده 1 ساع 3.5 کیلو ته تقریبا او یو د چیلې یو رون پروت دی د لاس د لیچا او یو پیاله پیری. وی بس الله به برکت واچي. نو نه وی 40 کسان امرا واستل. وی یقین وکا چې هغه 40 کسان ټول کې ناستل نو د 3.5 کیلو څه شی دی غلا او د چیلې د لاس غوښه بسو نه وی ټول په ماړه شو 40 کسان او شی پاتم شو. وی بیا نبی علیہ السلام چې دا په پټول اوسکا وی هغه یو پیاله په پټولو می اوسکل ټول اوسکل او بیا هم پکې پاتې شو. وی نبی علیہ السلام اوس کوشش کوي چې دې د ایمان دعوت ورکړي. وی ابو لهب دا د نبی علیہ السلام ترو وی هغه پویو نو هغه ګډې وړې خبرې شروع کړې نمبر یې چاله په خبرو کې نه ورکاو او د حضور پاک عادت مبارک بداو چې چا به خبرې کولې دی به چپو چې خلک به خاموش شنو خبره به شروع کړه. نو هغه مجلس خاموشه ته پرې نه خاوده. یو شاء الله گیا دی علیہ السلام په دې سوچ کې دی چپ کی کاکاجی چې د پکې مینس کې د اسلام ایمان دعوت ورکاو تریم دی مشرم دی احترام هم کوي او هغه گیا دی نو هغه چپ کیږي نه خو چې څنګه خبر اخلاص کړي نه ابو لهب یې چې زو خلک یې پاسو ارو دا خبر موقع نبی علیہ السلام ته پیښ نشو. پس به بیا په دعوت وکړه بیا ابو لهب سره دا چلو کړ په دریم ځل بیا په دعوت وکړه بیا راغون کړ. ابو لهب بیا غسه خبره شروع کړي چې پیغمبر علیہ السلام ته موقع د خبرو ملو نشي خو یو ځای لیک چپ شنو زر پکې نبی علیہ السلام جنس کې خبر وردن نکړه. وګوره زستاسو د قوم کسب د چاروارې ما د چا د ترزوې ما د چا د ماما زوی ما خپېجنه مال خدای خپل دین راکړي او دا غ دین نه چې د ټولو پیغمبرانو دین او د ابراهیم علیه السلام دین دی او د دې بوتان عبادت پرې دا خو تاسو په خپل لاس جوړ کړی د خیر او د شر مالک الله دی. دا بوتان دینه بچی مغواړي د دې بوتانو نه ځامن مغواړي د دینه شفا مغواړي د دینه د ضرر د فکیدل مغواړي د دینه خیر مغواړي د دینه بارانونه مغواړي. دا ارث چې څومره خیر دی دا د الله په لاس کې دی او دا شر د چا په قبضه کې دی نه الله او زه د خدای رسول زما پیغمبر یم نه دا پیغمبر یم دغه چې دا سمې درته وي. وی د ټولو نه مخکې ابو لهب غصه شو او بد یې ردې راته وي نبی علیہ السلام ته چې دې ردې راغون کړل او درې شپې د خلکو وخت ضایع کړ. دا د پیغمبر علیہ السلام سخته دشمني دی بدبخته کړی. او بیا د صفا په غونډې نبی علیہ السلام اعلان وکړ بل حکم راغی واصدع بما تؤمر چې دا کوم حکم د تکیږي اوس کولا اعلان شروع کړ. مخکې خو پټو نو نبی علیہ السلام د صفا غونډې ته وخت او ټول خلک یې راوبلل ټول راشه او خلکو ته ویا صباحا دا هغه وخت کې دا आवाज کیږي چې د خطر اعلان نو ټول خلک کې ناستل او چې څوک په خپل نشو راتلی نوکر یې راولېږه ځکه د نبی علیہ السلام خو خلکو ډېر قدر کو ډېر عزت او ډېر احترام به کو چې څه چل خو دی. نو ټول خلک راغلل د مکې د هر کور فرد پکې موجود دی. نو نبی علیہ السلام ورته عجیبه خبره کوي وی لبستو فیکم عمرا تاسو کې ما 40 کاله تیر کړي څه د پاسه نو کې تاسو د څنګه مونته ما نو ټول په یو جبه आवाज ور کوي وجدناک صادقا و امینا ته مونږ رښتونه او امانتګر مونته. وی یو خبره د تدویمه کوم زه درته ویم چې د دې غونډې نه شاته یو لښکر را روان دی او په تاسو حمله کوي سره دی چې تاسو وینئ چې نشته زما خبره ومنئ هغې ورته یو بلکل منو په مونږ لښکر راتلی نه شو مونږ یې نشته بیا ولې منئ وی تا چې ته دروغ نه دی ویلی وی ښه نو انی لکم بین یدی عذاب انی لکم نذیر انی لکم بین یدی عذاب انی نذیر لکم بین یدی عذاب زستاسو لدم الله د لوی عذاب نه مخکې یو یرون کې راغلی
دا شیر بند کړه څه مصیبت ته جوړ کړی دی موبایل خلک بند ساتي دې ما د ټنګار کېږي باجرې پې لګولې جومات ته چې راځئ موبایل هلته بندوي خیر دی هېر شوی به غریب د انسان دی هېرېږي د بندر نه چل به نه ورځي خیر دی بعضې وخت په انسان حیبت را شي نو چل ته هېر شي بل چا لی ورکا به یې دله بند کړي خیر دی انسان دی ګوره دا غلطۍ د هر چا نه کېږي انسان نه غلطي کېږي ما ته متوجه شي مصیبت خو دې موبایل کنه اوس هم چاته هلته بیټک کې ما دوستان راغلي ما یې پخوا به خلکو سره تسبیح په لاس کې اوس د تسبیح په ځای موبایل لاس ته راغلی هر چا سره لاس کې موبایل موږ سره په خپله موبایلونه دي هر چا سره لوی غم جوړ دی نو بس دنیا په دې کې اخته نو بعضې وخت په سړي حیبت راشي خیر انسان زه مه بی بهر کیف خبره دې پورې مې کوله چې ټولو ته دعوت ورکړ لومبې ابولهب را پاسېد او په نبي علیه السلام یې د کاڼي غزار وکړ او خیره ورته وکړه تبا لک لهذا دا خدای دې داسې که مونږ د دې له بللي الله قرآن شریف کې په نبی علیه السلام خپه شو آیت نازل کړ تبت یدا ابي لهب وتب خدای دې ابولهب هلاک کړي د خدای خیره خو بیا یقیني د خدای خو چا سوال نه کوي او دې ظالم نور ظلم سونه وکړ هغه د قوم له چې دعوت ورکو دې پکې رکاوټ شو کلي له چې دعوت ورکو دې رکاوټ شو نو د پیغمبر علیه السلام دوه لونه د ده په بچو کې دن وې یو ام کلثوم او یو بیبي رقیه د ده دوه زامنو عتبه او عتیبه په هغوی واده وې بلکې هغوی راغلل او نبي علیه السلام ته یې خپل لونه پرېښودل دې باندې علیه السلام ډېر خفه شو او دا عتبه دا چې د ابولهب کوم د یو زوی دی او د پیغمبر علیه السلام زوم دی دی راغی او د نبي علیه السلام کمیس یې وشلو او د نبي علیه السلام په مبارک مخ باندې لاړې مو توکړې سپیره نو حضور پاک ورته یو خیره وکړه دله نه ووته وی خدای دې په سپي وخوره نو چې دې لاړ نو پلار ته یې الوې نو پلار یې په رپېدو شو ای بچې دا خیره خو قبوله ده مونږ خو سره لږ زیاتې وکړو لوڼه مو ته پرېښودی او بیا دا چل دې مو کړو اتفاقا دې ته ګوره چې دوی په یو سفر ته تجارت کې دغه وخت کې روان شو یو علاقې ته ورسېده نو هلته کې دمه کوله نو په هغه علاقه کې چې کوم مشران خلک وو هغوی ورته وي تاسو غلط ځای کې خیمې ښخې کړئ وی ولې وی دلته درندګان ډېر زیات دي او د شپې اکثر حمله کوي نو ابولهب سره یره شوه نو زوی ته یې وی بچې تا ته خو خیرم شوی ده څوک تله نه دي خبر خپل حفاظت کوه او دغه خپل قوم ته وی وی زما د دې زوی به څوک حفاظت کوي ټول ورته وی صاحب مونږ به حفاظت کوو ولې یریږي خو که درندګان راځي نو په مونږ به راځي مونږ سره تورې شته مونږ سره ډانګونه شته څنګه به راشي وی نه زه په دې زوی یریږم هغه خیری پړه کې به خو چاته یې غږ نه کوم نو یو لویه ټېله وه په هغې د پاسه یې زوی له د کمبلې او تولې برابر کړي بچې ته دلته سمله او نور خلک ګیر چاپېر چې ټولو ته ښکاري چې څوک څه شی دی ونه خوري نو چې نیمه شپه شوه نو یو سپی راغی ځنګلي خلک وده دی اوس خدای په خلکو خوب راوست نو د یو کس خوله بویی او نیغ ځي نقه د ابولهب زوی عتبه له ورورسېده د هغه خوله یې بوی کړه او چې بوی یې کړه نو سپي یو چغه وواله دی راویښ شو ده چغې کړې چې چغې کړې بس سپي پې حمله وکړله د مرۍ نه ونیو چې تر څو قوم ورسېده بیا چیر پر کړې د حضور پاک هغه خیانه ورته قبوله شو نو خدای دی خوا مخالفین و مخالفت هم شروع کړ او ډېر کسان خدای پاک د اسلام په دایره کې منا داخل کړل نو ګورېرونو د اسلام دونه په اسانتیا نه دی خورخه دې له نبي علیه السلام ډېر لوی محنت کړی دی او ډېره زیاته خواري کړې ده او صحابو ډېر محنتونه وده کړي دي نو نور واقعات به آینده جمعه کې درته ووایم دعا وکړئ رب العالمین موږ د نبي علیه السلام په نقش قدم روان کړي خدای د حضور پاک د دعا وکړئ چې د نبي علیه السلام د ښکلي دین خدای زمونږ نصیب کړي زمونږ ژوند او مرګ الله په شریعت نصیب کړي رب العالمین هم د دنیا او د آخر خیرونه نصیب کړي او چې څوک مریضان دي د رضا خان لالا بیمار دعا ورته وکړئ نور هم څوک مریضان دي الله ټول له شفا ورکړي که څوک قرضداراني او څوک تنګ دستی الله د حلال رزق نصیب کړي مردگانو ته هم دعا وکړئ دا غازي شاه ته هم دعا وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي وارثانو له الله صبر ورکړي او د نیاز علي خان د دم یو ملګري بیمار دعا ورته وکړئ چې الله وله روغ صحت ورکړي څوک چې په دې مجلس کې یا په کورونو کې مریضان دي الله ټول له شفا ورکړي دا د کارخانونو یو ملګري دی هغه زمونږ د کیسټو خدمت کې حبیب الله نومې دی دا هغه ټولو مریضانو له شفا ورکړي الله ته زمونږ نه راضي شي
خدای د دین دپاره مونږ قبول کړي، خدای د دنیا او د آخرت د دواړو خوشحالۍ نصیب کړي. څومره چې زمونږ دوستان دي لرې لرې ځای نه راغلي دي، خدای ټوله د دواړو جهانو خیرونه او برکتونه ورکړي، او خدای تم د غمونو د دنیا او د آخرت نه په حفاظت او په امان کې وساتي، او آخر وخت کې به خدای دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. بعضې ښځې مالدارانې وي، بعضې غریبانان هغې پیسې ورکوي چې زموږ د قرآن شریف ختم ورکا. نو ختم د قرآن شریف دی وکړي، او ختم د ایصال ثواب دپاره خو پیسې اخیستل ښه نه دي، او که بغیر د ایصال ثواب نه د مړي د ایصال د ثواب نه علاوه نو اخیستې پې هم شي، خیر پروا نشته. یو ښځه د خپل خاوند د اجازت نه بغیر بازار ته ځي، نه بازار ته د بې پردې بازارونو ته اکثر پکې بې پردګي و د خاوند د اجازت نه بغیر به نه ځي. ښځې د خپل سر ویښته کټ کوي، د ښځې دپاره سر ویښته کټ کول دا ګناه ده، نه ناروا دی. د اختلافي تپوس به نه کوي مانه په چیټ کې ښه چې کم کې داسې علماء اختلافي هغه مانه ځان نه بیا تپوس کوي، هغې نه بیا مسلې جوړېږي. صحابه خلاف خبرې کول دا ښه خبره نه ده. د کومو صحابه چې قرآن شریف کې کم فضیلت راغلی دی او د هغې فضیلت نه څوک انکار کوي دا کفر دی، او هسې عامو صحابو پسې خبرې فسق دی، لویه ګناه ده. دا خو د 50-50 چټه یو کس راجېږلي دي، دا باندې پکې دغه وروړي دي، دا خلافي خبرې دي. بعضې نعتخوانان د ګانو په شکل سندرې وایي، دغه وایي نعتونه وایي، د ګانو سره تشبیه ګناه ده. سیګرټ او نسوار باندې او دس نه ماتېږي ښه، خو څکل یې ښه نه دي، وچول یې ښه نه دي، ځان ته ساته. یو څوک قرات کې د کلمې په منځ کې ټوخې یا پرنجو کې په مانځه کې اسم پې نه راځي په ټوخي او په پرنجه، خیر دی، او منځ کې چې وکړي آیات بیا اثر نه شروع